سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. طول حاضرین شوق سره درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، انسان په هر منځ کې په هر رکعت کې د الله تعالی نه یو سوال کوي چې خدای پاک نیغ لار راته نصیب کړي. نیغ لار څه ده؟ نو په سورہ فاتحه کې هر انسان دا سوال کوي، یا الله ما په نیک لار باندې او په سیده لار باندې ما روان کی. نور پسې الله دویم صورت نازل کړی دی، هغې کې الله رب العزت د هغې لارې ته اشاره کړې ده. سورت فاتحې نه بعد دویم صورت سورہ بقره نازل شوی دی، لیکلی شوی دی. نو الله رب العزت وی الف لام میم ذالک الکتاب. زما بنده تا سوال کړو په هر منځ کې وې چې ما ته سیده لار وښایه، نو هغه سیده لار دا کتاب دی، قرآن. خو کله انسان چې په سیده لار رواني هغې کې بعض رکاوټونه راځي. د دې وجې نه الله رب العزت اخیرني صورتونه او اول صورت د قرآن پاک کې عجیبه تعلق دی. د قرآن پاک په اول صورت کې تا سوالو کو خدای پاک سیده لار راته وښیه، نو په دویم صورت کې راته الله رب العزت سیده لار وښودله چې د دې صورت نواله تر اخیری صورته پورې دا ټول سیده لار ده. دا صورتونه وایا او د دې په احکاماتو باندې عمل کوه، دا سیده لار ده. نو په سیده لار کې بیا کله انسان ته رکاوټونه راځي، نو د دې وجې نه الله رب العزت اخیری دوه صورتونه د هغه رکاوټونو حل دپاره نازل کړه. قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، چې زما بنده د دې سیده لار نه به کله تا داسې رکاوټونه تاله راځي چې په سترګو درته ښکاري، او کله به داسې رکاوټونه راځي چې په سترګو به درته نه ښکاري. نو د دې دواړو رکاوټونو نه به حفاظت څنګه کې؟ نو په قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق صورت کې د هغه رکاوټونو نه به پناه غواړي چې هغه په سترګو باندې ښکاري، او په آخري صورت کې قل اعوذ برب الناس کې د هغه رکاوټونو نه چې په سترګو هم درته نه ښکاري او ستا دشمنان دي لکه شیطان، د هغې نه به پناه غواړي.
نو بهرحال عزتمندو سیده لار باندې انسان تک غواړي خو شیطان مختلفو طریقو سره دا د دې نه منې کوي. نو دی وجه نه اول سیده لار زده کول پکار دي، بیا د شیطان نه د حفاظت طریقې چې څنګه به د هغې نه ځان حفاظت کو او په کومو طریقو سره شیطان انسان ګمراه کوي. نو خپل دین زده کوي عزتمندو، دا ډېر ضروري دی. او تقریبا یو څو بیانونه مسلسل ما په دې باندې وکړل چې مونږ او تاسو دا وایو چې زمونږ دین عالمي دین دی او د ټولې دنیا دپاره د هدایت ذریعه ده، او د دې دعوی باوجود مونږ مسلمانان د خپل دین علم نه لرو. اندر دی چې مونږ او تاسو له د اودس د استنجا او د تیمم طریقې هم صحیح نه راځي. نو چې هغه دین چې ټول کائنات ته پیش کې چې په دې کې هدایت دی، په دې کې فلاح ده، په دې کې کامیابی ده، نو هغه به ته چاته څنګه پیش کې؟ دا دین خو عزتمندو د عقیدو او د طور طریقو او د احکاماتو او د مسائلو نوم دی. منگ لفظ دین، لفظ اسلام، لفظ ایمان زده کړی دی، نور ته خبر نه یو چې دی کې څه دي. نو دی کې عقیدی دی، دی کې عبادات دی، دی کې معاملات دی، دی کې معاشرت دی، دی کې اخلاق دی، دی کې خلافت دی. دا ټول شیزونه چې راجمع شي دی ته دین وایي. بهرحال د عباداتو حوالې سره بعض عام مسلې دي خو ډېر خلک ته خبر نه دي، نو یو څو مسایل درته بیانو. اول نمبر د تیمم مسله د ډېر مسلمانان د دینه خبر نه دي او تیمم نه پیژني. دا عام عوام ورته تیمم وایي، څوک ورته څه وایي؟ تیمم عزتمندو د ضرورت په وخت کې د اودس یو بله طریقه د الله رب العزت هغه مسلمانانو له چې کوم مشکلاتو سره مخامخ وي هغوی ته د خاورې په ذریعې سره د اودس کولو یو طریقه بیان کړې ده چې اوبه موجود دي یا موجود نه دي خو تا ته تکلیف دی حاصلولی نه شي، نو د خاورو په طریقه باندې خاورو کې به لاس ووې او طریقه درته بیانوم، دې ذریعې سره هم ته پاکي حاصلولی شي، اودس هم کولی شي، غسل هم کولی شي. خدا نه چې د هر څیز دپاره غسل، هر څیز دپاره تیمم کې. یو ځل مولا بیان کو چې تیمم دا دی بس اسانه ده چې تیمم هم کولی شي اودس هم کولی شي. نه، دا به وخت ضرورت وي نو یو عام کسو فارسی بانو نو هغه به بیا هر کار دپاره تیمم کو. چا دې تپوس وکړه لکه دا ته څه کوې؟ دی تیمم دی که او یو جمله به ویله وی تیمم نیست گنج خداست. وی تیمم نه دی، دا خو د خدای پاک یو لویه خزانه راته میلاو شوه، بس چې لږه یخني دې کېږي نو بس تیمم کوه. نه، د دې خپل احکامات دي عزتمند. بعضې کسان داسې سادهګان وي هغه وي تیمم زمونږ ذهن نه مني، وایي زما زړه کې دا اطمینان نه راځي چې په خاورو به سړی څنګه پاکي. نو عزتمندو دا یاد لرئ تیمم باقاعده د شریعت یو حکم دی او قرآن پاک کې د دې بیان راغلی دی. فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. که تاسو اوبو طاقت نه وي د مریضۍ د وجې نه، د لرېوالي د وجې نه، هر څه د وجې نه طاقت هم پرې نه وي نو تاسو تیمم کوئ. او بیا حدیثو کې د دې تفصیلي طریقې راغلي دي. نو چې کوم انسان وي چې تیمم زما زړه نه مني، دا زړه خو د چولو قابل دی، د ماتولو قابل دی چې یو شریعت یو حکم ستا زړه نه مني. پته ولګېدله چې ته د شریعت هغه احکامات مني چې ستا زړه غواړي. مونږ او تاسو کې یو عادت دی عزتمندو، زمونږ هغه اسلامي عمل خوښ وي چې زمونږ زړه ته هغه خوښ راځي. نو دین دپاره عزتمندو ستا عقل معیار نه دی، دین دپاره الله پیغمبران را لیږلي، هغوی له لوی عقل ورکړی او الله رب العزت هغه احکامات را لیږلي. که ستا عقل کې نه راځي نو ستا عقل به کمزوری، دا به نه وایي چې د دین دا کار صحیح نه دی. لکه یو ماشوم ته وایې بچه ته سکول له ځه او دې کې کامیابي ده او مدرسې له ځه، د هغه په ذهن کې دا نه راځي، هغه روزانه ما استاد وحي په دې والو کې لا څنګه کامیابي ده، او چې کور ته راشي چې سبق له نیم تلې پلار مې وحي مور مې وحي، دا څنګه کامیابي ده؟ کور کې هم چیترې او مدرسه کې هم چیترې او پلار مې وایي چې دې کې کامیابي ده، نو په دې خبره د هغه دماغ کار نه کوي. دغه رنګې د شریعت احکامات بعض وخت کې زمونږ دماغ پې کار نه کوي، نو دې ته ماوراء العقل وایي، د عقل نه پورته خبرې. نو بهرحال عزتمندو تیمم به کې
کم وخت کې به تیمم کې او د تیمم څه طریقه ده چې کله یو انسان د اوبو نه پریز وي ډاکټر پې منې کړي وي چې اوبه خو موجود دي خو تاله د اوبه نقصان درکوي د نقصان مطلب دی دا دی که تا د اوبو سره اودس وکړو نو بیمار به شي فلانې او یا مثلا سړی مخکې نه بیمار دی که د اوبو سره د اودس وکړو نو بیماري به د اوږده شي خو چې ماهر مسلمان حکیم وي هغه درته دا خبره وکړي نو دا اوبه تا دپاره مضرې دي الله وی خیر دی زما بنده په اوبو باندې ځان له اودس مه کوه یو 2 لاسه خاورې ځان باندې راکاږه او ما ته رانږدې شه زما عبادت بله طریقه هم شته خو چې ستا د بدن حفاظت وشي چې ته ما ته ډېر عبادتونه وکړي ضروري نه ده بعض وخت کې انسان دې ته تقوا وایي نه زه به خامخا په یخ اوبو باندې اودس کوم چې اودس وکړي فالج پې اټیک وکړي د ټول عمر منځونو نه ورپسې محرومه شي تیمم زما زړه نه مني نو داسې نه دي کول پکار دې ته سادګي وایي او دې ته بې علمي وایي چې د کوم څیز نه الله سهولت درکړی بکې نو بهر یا مثلا اوبه شته او تاله بد هم نه دي خو دشمن اوبو سره ناست دی بعضو علاقو کې داسې وي د خلکو دشمني وي نو هلته هغه ته پته ولګېږي که زه اوبو له دې ټایم ځم نو ما دشمن اولي عموما هغه علاقو کې دې طریقې سره مړي کېږي نو دا هم عذر د عزتمندو او مونځ درنه قضا کېږي نو تیمم وکړه او خپل مونځ وکړه د دې مونځ راګرځول هم نشته څنګه چې په اودس انسان پاکیږي په تیمم هم پاکیږي یا مثلا اوبه ډېرې لرې دي 1 میل شرعي میل د 1 کیلومیټر نه لږ لري یو فرلانګ او 10 ګزه تې لري بس داسې وایي چې 100 کیلومیټر یا 1.5 کیلومیټر اوبه لرې دي نو دا عذر دی په دې وخت کې ته تیمم کولی شي او لږ شان باخوا دې خوا وګرځې راوګرځې یو 100 ګزه بس چې اوبه میلاو نه شوې بس خپل تیمم وکړه چا نه تپوس وکړه خلک وایي دلته اوبه نشته بس تیمم وکړه یا دغه رنګې مثلا یو سړی دی ریل ګاډي کې نه راکوز شو او ریل ګاډي کې اوبه نشته او یکدم ریل ګاډی روان شو هغه خو بیا نه ودرېږي په اسانۍ سره او ته مسافر او که اودس کې نو بار په سټیشن باندې نو ګاډی د نه ځي نو بس اودس مه کوه فورا ګاډي ته وخېږه او بیا تیمم وکړه یا په بار تیمم وکړه او خپل مونځ په تیمم سره وکړه خو نن سبا اکثر ریل ګاډو کې دننه اوبه وي انسان اودس کولی شي باتروم پکې وي بهرحال عزتمندو دا ضرورتونه د دې ضرورتونو د وجې نه تیمم جایز دی او بهتر عمل دی او کې د تیمم طریقه څه د عزتمندو د تیمم آسانه طریقه د په تیمم کې 2 یا 3 فرض دي یو فرض په تیمم کې نیت کول دي دا یاد لري په اودس کې نیت ضروری نه دی په تیمم کې نیت ضروری دی تیمم بغیر د نیت نه کېږي اودس بغیر نیت نم کېږي او انسان په دریاب کې غوپه وواله او راووتو بس اودس یو شو خو تیمم چونکې خاورې دي نو د دې لپاره به ته د پاکۍ نیت کې نو هله به ستا دا پاکي صحیح کېږي نو بهرحال نیت څه دي بس اسان نیت چې زړه کې د دومره رال چې د پاکۍ دپاره اودس کوم یا تیمم کوم بس دقه نیت دی که په خوله دې ورسره وویلې نورم ډېره ښه ده نویتو ان اتیممه زه نیت کوم د تیمم یا پښتو کې ووایه پښتانه اکثر داسې نیت کوي نیت کوم د تیمم د پاره د پاکۍ چې پاکي په ما روا شي او ناپاکي زما جدا شي صحیح ده څه خبره نشته داسې ویلی شي خو مطلب زړه کې چې د انسان راشي چې زه پاکي کوم دا نیت کافي دی ځکه بعضې کسان په خوله باندې نیتونه اړې راړې نیت وله نه ورځي صرف د دې الفاظو د وجې نه تیمم پرېږدي نیت ویلی کېږي د زړه ارادې ته چې ستا زړه کې رال چې زه دې نه پاکي حاصلوم او تا تیمم وکړو بس تا وشو ځان ته ډېره مه ګرانوئ دین عزتمندو دین آسان دی یا دې په خوله ویل تیمم کوم بس کافي بیا تیمم عزتمندو نو یو نیت شو دویم عمل په دې کې 2 ضربونه دي یعنی 2 پیرې لاس وهل دي په ځمکه باندې نو که دا یو شماري نو 2 فرضونه شو که دا بیل بیل شماري نو 3 فرضونه شو یو ځل به دا لاس داسې به چې کوم دی ښه مزیدار لستوڼې بنې کې څنګه چې اودس کې په تیمم کې چې کوم دی عزتمندو نور مسح خپې باندې لاس راښکل دا پکې نشته صرف به دغه 2 کارونه یو نیت کول 2 ځل لاس په ځمکه وال لاس به داسې کې او دا ګوتې به لږې داسې کولاوې کې بندې به یې نه کې چې په دې ګوتو منځ کې دې دوړه لاړه شي
او داسې به چې کوم دی په خاوره باندې لاس ووې لږ که داسې تیز دی وویل نو بهتره ده چې د دننه ګروتونو کې او د دننه ځایونو کې هم د خاوره لاړه شي. نو داسې به یو ځل لاس ووې او دا لاس به په دې مخ باندې داسې راکاږي پورا. کوشش به کې د پوزې دا ځای نه دی دې ځای باندې به هم راکاږي، دا منځ کې چې دا دیوال شان دی په دې باندې به راکاږي. او که د چا شونډې وي غټې وي شونډې بندې کړي بعضې کسان داسې چل کړي نو داسې به نه کې، ځکه چې دا شونډې دا ظاهري حصه دا مخکې شامل ده، نو د دې وجې نه شونډې به کولا وساتې داسې چې په شونډو باندې لاس راکاږي. البته خاورې ډېرې مه راله، خاوره باندې دې لاس وکړو نو داسې پیله لاس وسنډه چې ډېرې خاورې نه وي. نو بهرحال یو ځل دې دا وکړو بیا دویم ځل دې بیا لاس ووال نو دا درې ګوتې داسې جدا که دا ښه طریقه ده. او دا ګوره داسې لاس راوله بیا دا لاس یې الټه که بیا داسې بوځه دا دوه ګوتې پاتې شوې دا په دې دوه ګوتو باندې راکاږه، بیا دا بل لاس داسې وکړه او دا ګوتې داسې راکاږه. دې طریقې سره پوره لاس منځ کې به لاس اوچتې نه، که یو سړي داسې چلو کو لاس یې بیا لرې کړو نو مسه ماته شو دوباره به بیا کې مسلسل به داسې لاس راکاږي. او داسې پکې انسان داسې چلم وکړي چې دا ګوتو منځ کې دا دوړه ورشي. دا دوه عزتمندو په دې کې فرض دي، دوه ځل به لاس په ځمکه ووې او یو ځل به نیت وکړي بس دا تیمم وشو. د غسل دپاره هم دا تیمم دی، د اودس دپاره هم دا تیمم دی. بعضې کسان داسې کوي او پخوا زمانه کې هم داسې شوي چې هغه او تیمم کولو د غسل دپاره نو هغه په خاوره کې سم لاس ته ورغړېدو رارغړېدو، نو نه دا طریقه نه ده. د مونځ د اودس دپاره او د غسل دپاره یو تیمم دی. که یو انسان غسل کې وي او بیا اودس هم وي چې یو تیمم وکړي به دا دواړه کارم کوي. بهرحال عزتمندو تیمم په څه باندې کېږي دا بله مسله ده، په کوم څیز باندې به تیمم کې. د تیمم دپاره هر هغه څیز چې هغه خاورې وي یا د خاورو د جنس نه وي. د خاورو جنس مطلب څه دی؟ د خاورو جنس مطلب دا دی او تعریف یې دا دی هر هغه څیز چې هغه په اور باندې نه ویلې کېږي او نه سوځي دا د خاورې د جنس نه. لکه اوس لرګی دی نو لرګی په اور سوځي دا د خاورې جنس نه دی. او دغه نه سونه چاندي د پیتل دي دا په اور کې ویلې کېږي نو دا هم د خاورو د جنس نه دي. د دې نه علاوه چونه خاوره ګچ کاڼې خښته کچا پخا چې هر څنګه وي په دې باندې ته لاس راښکلی شي. تر دې پورې چې کوم څیز د خاورې نه جوړ لکه کاڼې خښته چونه که په دې باندې ګردم نه وي او ته پې لاس راکاږې نو ستا تیمم کېږي. البته دا نور څیزونه که اوسپنه ده دی او بل څیز دی نو په هغې باندې که دوړه پرته وي نو بس بیا چې پې لاس راکاږي بیا په هغې هم تیمم کېږي ځکه دغه خاوره پې موجود ده. یو سړي سره داسې څادر دی چې داسې دوړه یې وکړله دوړه ترې والوته هغه دوړه داسې په هوا کې راونیوله هم پې کېږي وایي ځکه په لاس خو هغې کې به محسوسوي چې په لاس یې دوړه راله که نه. او د خاورو په څیز باندې دا ضروري ده چې په لاس دې دوړه راشي. د خاورو په څیز باندې خښته باندې که دې هسې لاس هم ووالو. البته بعض د خښتو څیز وي د خاورو څیز وي هغې باندې روغن لګېدلی وي پینټ پې شوی وي نو بیا هغې کې هغه د خاورې احساس نه کېږي نو هغې باندې بیا دوړه ضروري ده چې دوړه پې وي. نو بس یو خښته سړی بیمار سره سر ته کېږي بس په هغه خښته باندې خو خښته داسې خښته پکاري چې امتیازو نه او د نجاست او د دې څیزونو نه پاکوي ځکه په ګنده ځمکه باندې تیمم نه کېږي. مونځ پې کېږي چې یو ځمکه ګنده ده اوچه شوه جانماز پې واچوه مونځ پې کېږي خو تیمم پې نه کېږي. نو دا د تیمم متعلق عزتمندو یو څو خبرې وي د دې نه ځان خبر کړي او د دې نه فایده والی. دویمه مسله د عزتمندو په دې یخنۍ کې د دې ضرورت راپېښېږي د موضوع مسله. نو د کوم موضوع باندې مسه کېږي څومره وخت پورې کېږي. موضوع عزتمندو شریعت او اسلام د خلکو د ګرمۍ او د سردۍ د هر څیز غم کوي. دومره څوک د خپل بچي غم هم نه کوي لکه الله رب العزت چې د خپلو بندګانو څومره غم کوي. ډېر رحیم او کریم دی تر دې پورې چې انسان باندې کله څوک تمانچه کېږي که نه او ورته وي مثلا د کلمې نه انکار وکړه نو الله رب العزت وایي خیر دی د کلمې نه مې انکار وکړه خو چې ستا بدن بچ شي. دومره الله مینه کوي بنده سره او چې ستا زړه کې ایمان پروت دی زما بنده که تا په خولې باندې انکار هم وکړو نو خیر دی. ګین دا الله ویلی شو چې سرم دې ځي نو د اسلام نه به انکار نه کې خو نه الله
د انسان دومره خیال ساتي عزتمند او په دې کې څومره صفایي او سوترایي ده او په دې کې څومره حکمتونه دي. نو موضوع د انسان یخني راشي یخني کېږي نو په جرابو باندې او په دې شیزونو باندې انسان نه کېږي نو د موضوع به استعمالي. نو موضوع عموما د چمړي نه جوړی شوی یا د ریکزین نه جوړی شوی داسې څیز نه به موضوع جوړی چې هغې کې اوبه دننه نه ځي. هر یو څیز دی خو چې اوبه پکې دننه نه ځي او انسان پکې پیدل بغیر د سپلو نه مزل کولی شي 100 کیلومیټره او شلیږي نه او په خپله باندې ولاړې وي. داسې موضوع دي انسان اچولی دي. نو یو شواروز یو ورځ او یو شپه د مقیم دپاره چې په خپل کلي باندې نو تا ته الله رب العزت په دې باندې د مسې کولو اختیار درکړی دی. او چې مسافر شي نو بیا تکلیف نور زیات شي. الله وایي زه 3 ورځې او 3 شپې پې وبسه کوه. نو بهرحال عزتمندو دا د الله رب العزت د طرف نه انسان سره چې کوم دی دا سهولیات الله مقرر کړي دي. البته موضوع کې دا شرط دی چې کله موضوع ته پخپو کې نو خپې به کم از کم وینځي یا پوره اودس پکې په داسې خپو باندې نشي اچولی. خپې ووینځه موضوع واچوه اودس وروسته وکړه خیر دی یا پوره اودس وکړه بس اسانه طریقه چې کله اودس کې مکمل اودس دې وکړلو او موضوع دې واچوله خو د دې وخت نه به ټایم نه شروع کېږي. مثلا یو سړي سهار مونځ کې اودس وکړو او موضوع واچوله نو د دې ټایم نه لا د موضوع میاد نه دی شروع. غرمې پورې د اودس موجود و مثلا نو هم لا د موضوع ټایم نه دی شروع. مازیګر ټایم کې د اودس مات کو او دغه ټایم کې د مازیګر مونځ له بل اودس وکړو نو د مازیګر مونځ نه د موضوع میاد شروع شو. دا نور ټایم پکې ورته فری نور میلاو شو. نو د مازیګر سبا مازیګر مونځ پورې مسافر د مقیم انسان دی پورې بې مسه کولی شي او دغه رنګې بیا مسافر انسان 3 ورځې نورم کولی شي. خو موزه کې یو شرط دا دی عزتمندو چې موزه به د خپې نه دې دوران کې نه وباسي. دغه رنګې په موزه باندې موزه کې به که ستا خپه ښکاره شوه د ګیټۍ نه لاندې خپه ښکاره شوه د خپو چې کومې 3 هغه وړې ګوتې دي د دې په مقدار پکې سورې وشو یا چې پکې ګرځي نو خپه دې پکې ښکاري نو بیا دې موزه باندې مسه نه کېږي ځکه بیا خو دې خپه ښکاري که نه او چې کله دې خپه ښکاري نو بیا خو به خپه وینځي. ګوره په موضوع کې دومره سختې خبرې دي چې په موضوع کې به ته مسه نشي کولی چې شلیدلې وي نو په دې اوسنۍ جرابو باندې څنګه ته مسې کې. نو بهرحال عزتمندو دا د موضوع دپاره ضروري دي او چې کله دې شواروز پوره شو بس تا مسه ماته شوه دوباره به موضوع وباسي بیا به اودس وکړي بیا به موضوع واچي بیا به دغه طریقې سره نو د خپې نه به موضوع نه وباسي دغه دوران کې که دې وویستله نو مسه دې ماته شوه. نو دا په موضوع باندې د مسې بیانو عزتمندو انسان د دې هم فایده اخیستی شي. په یخنۍ کې یا بعضې بوډاګان وي د هغوی خپې خوږېږي موضوع استعمالوي خو د دې مسله ورته نه معلومه نو د دې نه ځان خبر کړي. موزه باندې به مسه څنګه کې دا یاد لري په موزه باندې به مسه د بره طرف نه کې دا لاس پې مکمل راکاږه نو بهتر دی که 3 ګوتې دې پې راښکلې هم صحیح دي. د لاندې طرف نه دې مسه وکړه نو په موضوع دې مسه نه کېږي د بره طرف نه به په موزه باندې مسه کې. درېیمه یو بله مسله د عزتمندو د استنجا متعلق خلق تپوس کوي چې استنجا صرف په اوبو باندې یا صرف په کاڼو لوټو ټیشو پیپر کاغذ باندې استنجا کیږي که نه کیږي. دا یاد لري عزتمندو د شریعت احکامات آسان دي او د هر حکم د پاره مختلف احکامات دي. بعضې خبرې پکې ضروري وي بعضې پکې مستحب خبرې وي. استنجا عزتمندو 3 قسمه استنجا ده. یو دا دی چې انسان صرف په کاڼي لوټه ټیشو پیپر وغیره باندې استنجا وکړي دې ته هم شریعت کې استنجا وایي. استنجا معنا ده د بول او براز هغه ځای صفا کول او صفا شو بس په کاغذ هم صفا کېږي په هر څه کېږي په لوټ هم کېږي په کاڼي هم کېږي. دا یو طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې صرف اوبه استعمال کړي دا هم استنجا طریقه ده. درېیمه بهترینه طریقه دا ده چې 2 څیزونه استعمال کړي لوټه هم استعمال کړي کاڼی هم استعمال کړي یا مثلا ټیشو پیپر دی تا سره د دې یا بل څه چیز دی د سره لرګی دی د سره او دغه رنګې بیا ورپسې اوبه مې استعمال کا نو دې ته ویلی کېږي ډبل استنجا تا وکړله.
په قرآن پاک کې د قبا والا او الله رب العزت صفت کړی دی د قبا جماعت والا یحبون ان یتطهروا او قرآن کې دا بیان شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابه تپوس کې چې یا رسول الله د قبا والا سره الله ډېره مینه کوي دا ولی ویل دا د دې وجې نه چې دوی استنجا په دوو طریقو سره کوي نو ځکه د دوی طهارت سره ډېره مینه ده دوی طهارت کې ډېره مبالغه کوي او ځان سم صفا کوي پهله په خاور هم ځان صفا کوي بیا په اوبو ځان صفا کوي یحبون ان یتطهروا دوی طهارت سره مینه کوي نو الله دوی سره مینه کوي نو د دې وجې نه که دواړه استنجا وشي بهتره ده خو که چې نشته نو شکونه مه کوه عموما چې کوم مسافر خلک وي هغوی ته تکلیفونه وي په لاره روان وي نو بس اوبه یې وي صرف اوبو سره استنجا کېږي که نه کېږي اوبه خو وانزلنا من السماء ماء طهورا الله رب العزت د پاکۍ دپاره اصل شی اوبه رالیږلي دي هر یو شی پې پاکېږي نو د دې وجې نه کاڼې لوټه اوسه ضروري ده بلکې بعض ځایونو کې لوټه استعمالول هم نه دي پکار مثلا بعضې هوټلې دي بعضې ځایونه دي هغې کې باترومونه جوړ دي او وروره هلته خو روزانه 200 کسان باتروم ته ننوځي او یو ځان سره یو لوټه ننباسي نو هلته خو به یو لویه هدیره جوړه شي یو قبر به جوړ شي هغه غریب به یو پکې بیلچه ساتي نو هغه لوټي به گزاري بیا یا که لوټه دنه باتروم کې گزار شوه نو چې لس لوټي دې گزار کړي نو باتروم خو تا بند کو وایي نه چې زه مستحب طریقه باندې عمل کوم دا طریقه خو مستحب ده خو بل مسلمان له تکلیف ورکول حرام دي پردې باتروم دې بند کو دیږي کې نو په پردو باترومونو کې که خپل باتروم دی ځان له لوټي استعمالوي بس تکړه شه خو د پردي کور دیوالونه به نه راماتې داسې نه چې مثلا د بادام ګل ماما دیوال له ورځې روزانه ته دوه لوټي رالي ته خو د ورځې لس ځله چې کوم دی باتروم ته ځي نو په 3 ورځو کې به بادام ګل ماما له دیوال ختم کړي بهرحال عزتمندو د هر یو څیز خپله سلیقه ده خپله طریقه ده ها مثلا ته په کلی کې اوسېږي نو هلته پریمانه لوټي دي ډېر شی لوټي دي ډېر شی خاورې دي او هلته لوټه راغستو باندې خلک بد هم نه ګڼي چې د پټي نه رالی هېڅ خبره نه ده بیا خو دیوالونه او پردي نه ماتې نو په اوبو باندې استنجا بالکل کېږي خو که چا سره په ټیشو پیپر په دې بل نور څیزونو باندې وکړه بهتره ده استنجا دومره لوی عمل دی عزتمندو د اودس دارومدار د مونځ دارومدار اکثر په دې باندې مونځ کې سوچونه ولې خلکو له ورځي صحیح استنجا خلک نه کوي نبی علیہ السلام یو کس ما ولیدلو د میتیازو د نه بچ کېدو د وجې نه په عذاب کې صحیح استنجا وچول پکار دي او د دې کوشش کول پکار دي نو بهرحال 3 قسمه استنجا ده بعض وخت کې عزتمندو استنجا کول ضروري نه زمون خلک یې ضروري کړي استنجا عزتمندو هغه وخت کې ضروري وي چې کله انسان پاخانه وکړي او ډیر زیات ځای ګنده شي نو هغه وخت کې بیا فرض وي او چې کله عام اعتبار سره وکړي ډیر ځای نه ګنده کړي خواوشا نو په هغه وخت کې سنت طریقه ده او چې هوا وغیره د نه خارج شي په دې وخت کې استنجا هم نشته بعضې کسان دلته هم ضروري ګڼي نو دې ته بعضې عالمانو اسراف ویلی دی بدعت یې ورته ویلی دی یا بعضې کس چې اوده شي راپاسېږي خامخا استنجا کوي او دا ضروري ګڼي نو دا ناروا دي دا به ضروري نه ګڼي څه چل شوی دی په تا باندې ها که څوک د قطرو بیمار وي او چاته پته وي نو بس بیا خو استنجا پکار دی چې وکړي او ځان صفا کړي خو چې کومو ځایونو کې استنجا نه نو استنجا خامخا بعضې کسان د دې د وجې نه مونځ پرېږدي وایي د استنجا ځای نشته هلکه ته چې غرمې مونځ د استنجا کړی هغه کافي ده که نه وایي نه دا خو بل اودس کومه که نه بل اودس کې استنجا دوباره ضروري نه وي دا یاد لرئ عزتمندو په وړو وړو خبرو باندې خلکو نه فرض مونځ لاړ شي دا انتهایی سعادتو وي څلورمه یو اهم مسله بله ده عزتمندو او هغه مسله دا د اکثر مسافر خلک د دې ډېر تپوس کوي یا کوم هوټلونو کې ادارو کې خلک وي هلته د مونځ اودس ټایم راشي نو خلک اودس کوي نو زمونږ په جوماتونو کې خو د اودس ځایونه جوړي په هوټلونو کې او په ادارو کې خو د اودس ځایونه نه که نه د چاراندام دپاره اودس مونږ چاراندام ته وایو 4 اندامونه وینځل دې ته اودس وایي وضو ورته وایي اردو کې نو د دې دپاره خو په ځایونو کې په ادارو کې ځایونه نه جوړ او مونځ خو فرض دی مونځ کول دي
نو د اودس دپاره ځای نشته، نو اکثر خلک باتروم کې اودس کوي. استنجا منه خپل شرمګاه وینځل، او د اودس منه چاراندام کول. نو آیا باتروم کې چاراندام کولی شي که نه شي کولی؟ غسل خانه کې، باتروم کې، ټټۍ کې، بیت الخلا کې اودس کولی شي که نه شي کولی؟ نو باترومونه مختلف قسمونه وي عزتمندو، چې کوم باترومونه د دې په دې ډول باندې جوړ شوي چې صرف د استنجا دپاره او د بول و براز پاخانې دپاره او د سماتي دپاره قضای حاجت دپاره جوړ شوي دي، نو په دې کې خو اودس نه، د اودس کولو نه منع راغلی ده. ځکه هغه ځای اکثر ګنده وي چې کوم واړه واړه باترومونه وي، کموډ سیسټم دی وړوکې، نو دلته که د هغې د پاسه ته اودس کې ته امتیاز یې موکړې دارې دله راځي، ګنده کېږي، نو دلته نه دي کول پکار. که شدید ضرورت راپیښ شي نو بیا هغه ځای مکمل صفا کول پکار دي، لکه جاز کې، ریل ګاډي کې، داسې مثلا بل ځای کې نور ځای بالکل د سره شته نه دی، نو بیا مکمل یو دوه لوټي اوبه هغه ځای باندې اچول پکار دي چې هغه ځای مکمل صفا شي، بیا وکړه خیر دی. خو که داسې نه وي نو د دې ځای نه منع راغلی ده، دغلته به نه کې اودس. یو د دې وجې نه چې د انسان بدن ستر هلته کولاو وي، او دویم د دې وجې نه دا د ګند ځای دی، صفایي پکې پوره نه حاصلېږي. چې کوم غټ باترومونه وي، بعضې دوه قسمه باترومونه وي، دویم قسم دا وي غټ غټ باترومونه خلکو جوړ کړي وي، بعضې دومره غټ باترومونه وي پوره کټ پکې راځېږي، بلکې هغوی پکې هغه بیسن لګولي او هغه اسمبلي پکې لامبي پکې بیسن یې پکې لګولي غټ بیسن، انسان پکې سملاستیم شي، او سیټ ته پکې نور زیم وي. نو داسې باترومونو کې آیا دام د ټټۍ حکم لري که نه لري؟ نو بعض عالمان وایي خیر د دې کې د اودس کولو گنجایش شته، ځکه کموډ هغه سر کې 5 غزه 6 غزه 10 غزه لري دي چې کوم دی بیسن جوړ شوی وي، او صفا سوتره ټیلونه پکې لګېدلي دي، د میتیزو یو داره یو ساس کې پکې نه معلومیږي. نو بعض عالمان وایي که چېرته د دې کموډ او د دې غسل خانې په منځ کې څه رکاوټ وي، مثلا داسې انسان پکې شیشه لګولی، منځ کې پلاسټکي پکې لګولی، دیوال شانی پکې کړی، نو بس بیا خو هغه بیل ځای دی، دا بیل ځای دی، بیا خو بالکل پکې اودس صحیح دی. که بیل ځای نه دی خو غټ ځای دی، یا مثلا د کموډ ځای ډېر اوچت دی، دا ځای ډېر ښکته دی، یا دا ځای ډېر اوچت دی هغه ډېر ښکته دی، نو بالکل بیل بیل معلومیږي. نو دې صورت کې په دې کې گنجایش شته، ځکه دا بیل بیل مقامات شمارلی کېږي، ځان ته ډېره مه ګرانوئ. بیا هم بهتره دا خبره ده چې ته د هغې ځای نه راوځه، په کور کې د اودس دپاره ځان له بیل ځای جوړ کړه. بهتره خبره بیا هم دا ده چې بار یې وکړه، د شک و شبهې نه پاک کار کوه، صفا سوتره کار کوه. خو عزتمندو نن سبا هر سړی مصروف دی، دفترونه دي، هلته ډېر زیات ټایم تاله لمونځ دپاره نه درکوي، که زیات ټایم هلې بیا د باندې پابندي لګوي، پردي نوکري وي، ډېرې خبرې وي، بار ملکونو ته تللی وي، که ته داسې اودسونو پسې ځای په ځای باندې ګرځې نو ګاډې ته نه ځي، لوی مسلې جوړېږي. نو دین به موقع ته به ګورې د هغې مطابق به کار کوې. دې ته ویلی کېږي د علم په رڼا کې کار کول. نو هر ځای کې به د اودس طریقو کې هم ته فرق راولي. نو چې داسې غټ باترومونه، دویمه مسله دې کې دا وي چې د اودس دعاګانې به وې که نه، نو که وړوکی باتروم وي هلته خو به د اودس دعا نه وې، ځکه چې هلته کموډ دی نږدې ګنده ځای دی، هلته به نه وې، په زړه کې یې ویلی شي. او چې غټ وي نو بس هغه مسله ده چې لږ لرې ځای وي، نو بیا هم تاله په کار دا دي چې داسې دبي اواز ورته وایي، داسې په مړ اواز باندې دعاګانې وایه چې کوم غټ باتروم وي. نو دې انداز سره چې کوم دی به انسان پکې دعاګانې، یا شیشه ده مثلا شیشه کې ودرېدې د هغې خپله دعا ده، نو هغه دعا هم پکې ویلی شي داسې رو رو الفاظ سره. او چې کوم باتروم کې اوبه ودرېږي، ټټۍ شان ده، ګند پکې ودرېږي، هلته به بیا بالکل اودس نه کړي، بیا بار کول پکار دي. یا که اودس دې هم کو نو خپې به بیا بار وینځي، ځکه ګنده کېږي انسان. نو دا د استنجا متعلق عزتمندو او د اودس متعلق په باتروم کې یو مسله وه. د دې نه علاوه عزتمندو مسائل زده کول هم په انسان باندې لازم دي، خو معاشرت او اخلاق زده کول هم په انسان باندې لازم دي. زمونږ دین ډېر ښکلی دین دی، یو طرف ته تا ته مسله بیان کی، بل طرف ته چې راشي په بل آیات کې درته تجارت بیان کی. دې دپاره تا ته ښیي چې اسلام صرف د عبادت نوم نه دی، خپل کاروبار هم صحیح کا، چې کاروبار مسله ختم شي یکدم درته چې کم دی د معاشرت مسایل به یې کې وایي اخلاق کوه،
نو انسان مکمل ټیک کوي، مکمل علاج. داسې اسپتال په دنیا کې یو ځای کې نشته لکه څنګه چې اسلام بهترین اسپتال. د هرې بیماری علاج تا ته ښیي، په یو وخت کې تا ته مختلف علاجونه ښیي. خو ما درته شروع کې ویلو عزتمندو، د اسلام نه او د احکاماتو نه او د نیک کارونو نه عموما شیطان انسان ته رکاوټ ګرځي. نو د دې وجې نه د ټول نه اول چې سحر را پاسېږي د الله نوم به والي، جومات ته به لاړ شي، مونځ به وکړي. چې کوم انسان وایي سحر وختي جومات طرف ته روان شي، د ده په لاس کې د رحمان جنډه وي. او چې کوم انسان سحر وختي د ټولو نه اول خپل کاروبار ته روان شي، وایي د ده په لاس کې د شیطان جنډه وي. نو چې انسان سحر وختي چڼیسن او ګنده را پاسېږي او خپل کار پسې روان شي او شیطان جنډم ځان سره راوالي او د هغې مشر هم جوړ شي، نو د ده په کارونو کې به څنګه برکت راشي. نو بهرحال عزتمندو، شیطان مختلفو طریقو سره د سړي ایمان خرابوي. دوکو سره د شیطان اصل مقصد دا وي چې د انسان نه ایمان سلب کړي. او دا یاد لري عزتمندو، کله برته انسان چې شیطان گمراه کوي نو دنیا به درته ښایسته کړي، نو آخرت د نه هیر کړي. بې آخره کې په دې دنیا کې هم پریشانه کوي، دنیا هم درته نه پرېږدي. الله رب العزت هغه له د قیامته پورې یو وخت ورکړی دی. او زمونږ او ستاسو د پلار نیکه دشمن دی. بعضې دشمن داسې ستا دشمني، بعضې داسې ستا د پلار نیکم دشمني او ستا هم دشمني او ستا د نوسو هم دشمني. نو شیطان داسې یو دشمن دی. دی وینا الله قرآن کې وایي عدو مبین، بالکل ظاهر باهر ښکاره دشمن دی. نو پلار نیکه سره دشمني کړې ده، تا سره هم کوي او ستا بچي هم نه پرېږدي. نو د داسې دشمن نه به ډېر یارېږي. بعضې دشمن هغه سره صلح وشي، خبره ختمه شي، د ده سره صلح نه کېږي، در قیامته پورې د سره صلح نه کېږي. د صلح هغه خبرې ټولې ختمې کړي دي، دومره بدماشي کړې ده او دومره قسمونه الله ته مخامخ باندې خوړلي دي. لأغوینهم اجمعین، وایي زه به ستا دا ټول بندګان به زه ګمراه کوم. قسم. او ښي طرف نه به م راځم، ګس طرف نه به م راځم، مخې نه به م راځم او شا طرف نه به م راځم. نه دي پرېږدي، مختلفو طریقو سره ګمراه کوي. یو ځل یو کس هغه ځان سره ګډ روان کړی، یو سړی ګډې ځان سره روان کړی، کور ته یې بوتلو یا خرڅ لی بوتلو، نو رسۍ پکې ډېره اوږده اچولی وه. نو شاته یې نه کتل، روانو نو یو سړی رالی، هغه رسۍ کټ کړله او هغه ګډې ته په مخه کو. دا تشه رسۍ او تش پړی په ځان پسې راکاږي. چې لږ ځای پورې ورسېدو خلک ورته ویل لکه دا پرتوغاښ دي اوچت کا. هغه بالکل هغه رسۍ وه لکه پرتوغاښ په شان په ځان پسې راښکله. چې سوچ یې وکړو چې ویې کتلې هغه رسۍ را پسې را روانه ده. سړی ډېر ګډ وډ شو. چا ورته ویل ولې؟ وایي دې پورې خو ما ګډ تړلی و، چیلۍ به زه ورپورې. وایي مونږ ته نور نه خبر. سړی ډېر پریشانه شو او واپس رالی، کېدی شي په لاره باندې مې ګډه پیدا شي. نو یو کس چې کوم دی یو کوی باندې ناست و او هغه ډېر پریشان او جړلی. نو دا د ګډ والا سړی ته تپوس کوي چې هلکه څه چل شوی، ولې جاړې؟ زه هم غم کېم، خو ته خو ما نه ډېر غم کې ښکاري، ته جاړې. هغه یار دی بټوه رانه پرېوتې د دې کوی کې او د راچوتولو په طریقه باندې نه پوهېږم، چل راله نه راځي. دا تیسمار خان ورته وایي ما له چل راځي که نه؟ وایي زه به یې دله راوباسم. هغه ورته دا خو ډېره ښه نه. وایي که دا بټوه دې راوویستله نو په دې کې 100 روپۍ دي، 50 به ستا شي او 50 به زما شي، 50 روپۍ اجرت به هم دله درکړم. د سوچ وکړو چې هلکه هغه ګډم د 50 روپو به دا 50 روپۍ دله اوس بیا راځي په دې لږ ساعت کې، ځان مړنی که تکړه که. نو به داسې چل وکړو، کمیس یې وویستلو، کمیس یې هغه سره کېغوستلو او لاندې کوهي ته کوز شو. چې کوهي ته کوز شو چې واپس راوغتو، هغه سړي دې کمیزه موړی و. دا طریقې سره عزتمندو شیطان چې کوم دی پیله ستا دین تاله ختمی. دا ګډ مثال ستا د ایمان دی پیله دله دغه قینچي کی، بیا دې په دنیا او په دې نورو کارونو کې داسې اخته کی چې آخره کې دنه جامیم وباسي او بربند دې ودروي، خلکو ته دې وشر. بیا درته وایي کار کوه. ډېر خلک دې کارونه کوي، دروغ وایي، رښتیا وایي، ستا خو لا ډېر عمر پاتې دی، تا خو ځواني ده، تا لا څه لیدلي دي؟ ته اوس نه چې کوم دی سیروزو کې ګرځي او تبلیغونو او تعلیمونو له ګرځي، ستا دې عمر ته ګوره او دې کارونو ته دې ګوره.
ځان نه دې پیر ولی جوړ کړی دی او تسبیح دې لاس کې نیولې دي او د دې دپاره خو ډېر عمر پاتې دی. ګوره فلان کې هلک چې کوم دی په دروغو باندې پلاني اداره کې لوی پوزیشن ورته میلاو شو، پلاني سړي کاروبار دومره اوچت شو، به د ده زړه کې مراشي چې داسې کول پکار دي او زه اخره کې به توبه وباسي که نه، نو بیا د توبې نه هم تا محروموي. فارسیبان وی هر شب گویم که فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شود امروز را فردا کنم. وی هر شپه ویم چې سبا بس دا کار پرېږدمه، دا یو ورځ کوم سبا یې بیا نه کوم بیا پرېږدمه، چې سبا راشي زه یم زه بس سبا یې پرېږدمه، چې سبا راشي زه سبا یې پرېږدمه. په سبا کې دا ټول عمر ختم شي. او انسان سبا کله راځي؟ نو د شیطان نه به ډېر زیات عزتمندو ځان محفوظ ساتي او د هغه چلونو ولونو کې به ځان نه راولي. هغه څه نوراني چالونه وي. مختلفو طریقو زه بعضې کسان په شیطان توب کې شیطانو سره دومره ماهرین کړي او دومره تعلیم یافته کړي چې بیا شیطان هلته نه وي هغه کار کوي. یو ورځ شیطان ته چا وویل چې هلکه ته خو ډېرو خلکو ته تعلیم ورکې. هغه ویل نه زما تعلیم ختم شوی، وایي مخکې به خلکو ته ما تعلیم ورکوو، زه خلکو نه زه تعلیم اخلمه. داسې کارونه کوي چې هغه طریقې مال هم نه راځي. د دوکې عجیبه عجیبه چلونه خلک کوي عزتمندو او خپل ایمان او د بل ایمان خرابوي. او انسان څنګه دوکه کېږي؟ بعضې انسان په ځان باندې چې کم دی ځان ته ډېر هوښیار وایي یا ځان ته ډېر نیک عمله وایي، ځان ته ډېر صوفي وایي او ما خو شیطان نشي دوکه کولی. نو عزتمندو شیطان له ډېر چلونه ورځي او شیطان هر څوک دوکه کوي. یو درزي و هغه به د خلکو نه کپړې کټ کولې، کپړه به یې واله. یو ځل یو فوجي ماما ته سپاهي ماما ته پته ولګېده، ویل دا درزي غلا کوي کپړه وایي. هغه ویل زه ډېر هوښیار سړی یم، ما له څوک دوکې نشي راکولی او ما د ډېرو ګودرونو اوبه څکلي دي او زه ډېر تجربه کار یم. نو د کوټ دپاره یې مزېداره کپړه واغېسته او هغه درزي له لاړو. هغې ته یې د دې نه ماله ناپ واله او کټ یې که، خو زما په مخ کې به یې کټ کې، ځکه ستا باره کې ډېره مشهوره ده چې ته ډېر دوکهمار یې، خو ما له دوکه نشي راکولی. په سر درته ودرېږم زما په مخ کې به کوټ کټ کې او ناپ به الې، کپړه ډېره ده چې کومه کپړه پاتې شي واپس به یې راکې. هغه ورته ویل ډېره ښه ده. بعضې سړي عادت وي هغه د خپل عادت نه مجبور وي، هر صبر و عادت نه برو او جبل گردد جبلت نه گردد. وایي چې واورې چې غر د ځای نه خوځېدلی دی نو ویې منه، خو چې څوک درته وایي چې د فلاني عادت بدل شوی دی نو مشکله ده. نو هغه ته وایي اوس درزي چې کوم دی په لاس باندې خارخ لګېدلی چې دې نه کپړه هم کټ کول غواړي او سړی په سر باندې ولاړ دی، نو د دې نه به اوس دا کپړه څنګه کټ کوم؟ نو داسې چلې وکړو چې کوم دی هغه سپاهي ماما ته یو لطیفه شروع کړله. نو چې لطیفه ورته وکړه نو هغه سپی ډېر زیات په خندا شو. نو داسې په خندا شو چې دا کلمي ونیولې سر یې ټیټ کو، چې دا سر ټیټ کو هغه کړپ ورکو کپړې لګه کپړې تی واله. چل ورځي خلکو له چې کپړې واله، خو د درزي ماما هغه زړه یخ نه شو، ویل سم کړپ مې وله ور نه کو. یو ساعت یو بله لطیفه ورته شروع کړله. هغه م ورته یو بله لطیفه وکړه، لکه ته خو ډېر هنسمک سړی او ډېر خوش مزاج یې. هغه ویل او زه کله ناکله خلکو سره خوش مزاجي کومه، ضرورت یې پېښېږي. چې دویمه لطیفې ورته شروع کړه هغه سړی بیا په خندا شو. با سړی چې خاندي کلمي نیسي داسې سر ټیټ ټیټ کوي، هغه کړپ چې بیا وله کپړه ورکړله، کپړه یې تېوله. نو بس بیا د درزي زړه یخ شو چې بس اوس خو کپړه پوره شوه. نو بس بیا کوټ کټ کوو. نو په دې کې ورته دا سپاهي ماما وایي یو لطیفه به راته بله ونه کړي. هغه وایي که بله لطیفه مې درته وکړه نو بیا کوټ ډېر تنګېږي. دومره خلک تکړی ویل بس یې که دا به درته کافي کړي بیا به د کوټ به در باندې نه راځي. دې طریقې سره عزتمندو شیطان خلکو ته چلونه ښیي. نیکان خلک غټ غټ خلک څنګه طریقې سره ګمراه کوي. نو بظاهره سپاهي چې کوم دی ځان ډېر سمجدار ګڼلو او دغه رنګې چې کوم دی سمجداره انساني، خو د لطیفو مثال د دنیا په سرورو کې په خوشحالۍ کې هوښیار سړی وي، خو د دنیا په دې ګهما ګهمۍ کې او په دې هجوم کې او په دې خوشحالو کې داسې ورډوب شي
چې د ایمان ټوټي ټوټي کېږي لږ لږ ته شیطان کټ کوي او د ته پته نه لګي دا وایي زه خیار یم مړه سم به شمه او دغه رنګې د عمر نه قطره قطره کټ کېږي قینچي کېږي او د ته پته نه لګېږي او دا په دغه سوچ کې پروت چې زه خو خیار یم او ما څوک نشي دوکه کولی او زه به چې کوم دی اخره کې سم شمه په دې کې د زندګۍ هم تمام شي او کله ناکله د ایمان هم د ده نه ختم شي. نو ډېر د الله نه یېرېدل پکار دي او د الله پناه کې راتلل پکار دي. نو شیطان سره عزتمندو طریقې دا ده چې اعوذ بالله به ډېر وی. تاسو ګورئ که نه وایي چې د ټول نه قیمتي چیز د قرآن تلاوت دی او چې کله هم د قرآن تلاوت کې اعوذ بالله به خامخا وی. ولې الله درته وایي چې کار ته دې نه پرېږدي پهله دا ووایه د قیمتي کار ته دې نه پرېږدي. نو شیطان ته ګورې سړی نشي ټینګېدی د هر چا حل هغه سره. یو ځل یو عالم یو لطیفه بیانوله. دا یاد لري عزتمندو د دې لطیفو نه زموږ مقصد دا نه وي چې موږ تاسو ته دلته څه سنټر وي او د خوشحالۍ دغه کوو. دې کې یو پند یو نصیحت وي نو د دې وجې نه موږ تاسو ته بیانو. دویم دا دی چې شوق سره خلک دا بیان له راځي. نو د خندا خبرې صحابه کرامو زمانه کې نبی اسلام زمانه کې دې ټولو کړي څه خبره نشته دی خو چې دا ستا د غفلت ذریعه ونه ګرځي. یو سړی هغه به چې کوم دی د شپې به له خوب کې شیطان راتلو نو د شپې به کټ کې میتیازې کولې شیطان به دوکه کو. ماشومان داسې کوي سړی هم داسې. نو یو ځل ورته دا ښځه وایي چې ظالمه ګوره زه خو تا په دې بسترو وینځلو باندې ستړی کړم روزانه دا حالي. هغه وایي بس وایي زه په ځان پوه نه شم شیطان راشي او داسې یو طریقه راته جوړه کړي. نو هغه وایي دې شیطان ته خو یو ځل دا مو ووایه که نه موږ ډېر غریبانان یي بې وسه بې دسته خلک یي چېرته یو خزانه خو یې تا ته ونه ښودله چې هغه دله په لاس درکړي. نو چېرته یو داسې کار خو پرې وکړه چې دا نیستي م غوسه شي. نو تی په دې کې خبره منې نو ستا خو دوست شوی روزانه هره شپه دله راځي کله خو بې دا کار هم پرې وکړه کله. هغه ویل ټیک ده که دې شپه رالی نو دا مشوره ورسره کوم. به چې شیطانو له شپې رالی ویل ګوره ته خو زما ډېر انډیوالې او اکثر مې غلط کړي او ښځه راته خبرې هم کوي خو چېرته خو یو خبره زمونږ هم ومنه که نه. هغه ویل بلکل ولې نه تابعدار یم زه خو ستا یار یم. ویل څه ویل چېرته خو را باندې داسې ښه شان خزانه وي داسې ښه شان مال وي په درک کې دې وي نو د دې مدد هم را سره وکړه ډېره غریبي هم ده او ستا به ډېره مهرباني وي. هغه ویل بلکل تابعدار یم چې ته زمونږ خبره منې موږ به ستا خبره منو. د شیطان نه دي منل پکار. شیطان کله سړي له په ښه جامه کې راشي د دې مقصد دا دی کله به تاله په د نیکنامۍ په جامه کې راشي زه تا سره خیرخواهي کومه. شیطان چا سره خیرخواهي نه کوي او که د شیطان دې ومنل نو به ځان له دې کار وکړو په ښه کار کې هم د شیطان مه منه. نو بهرحال عزتمندو سړي ته وایي راځه ما سره. ویل دومره مال دله درکمه چې د بچو هم دې یادي. سړی ورسره روان شو یو ځای کې شیطان ورته دلته ودرېږه ډېر مال یې راغونډ کړو هغه شیطان او داسې یو غټ پنډ یې ترې وتړلو یو بورۍ ته ډکه کړه او سړي ته یې ویلې بس دا وړه دا ټول ستا دی. هغه ویل که دا زه نه شم وړی. ویل خوښه دې خپله نو مال ډېر دی او دقه موقع دی دا بیا درله نه در کومه نو چې څومره وړي انسان خو حیرسناک دی. هغه ټوله بورۍ را په شا کړه چې بورۍ را په شا کړه او سات په زورونه کې هغه اوچتولی نه شي. نو بس په دې کې چې کوم د عزتمندو کاتی خرابه کړه غټې میتیازې مو سره وکړلې چې څنګه را پاسېدو چې کټ کې وکتلې نه بورۍ شته او نه زه شته دی او چې ګوري بدبودار دی. ښځه ته یې خدای دې غر کوي شیطان هله غټه بورۍ را کړې ویه بورۍ څه شوه. وایي د دې نه خو هغه مخکې ښه وړې میتیازې به دې کولې وینځل یې آسان اوس خو دا وینځل هم ګران دي. د شیطان چې څوک مړي په داسې کارونو باندې اړوي. شیطان زمونږ ازلي دشمن دی. دا مې درته د لطیفو په انداز کې د دې وجې نه وکړه چې دا هلکان دي په دې خبره باندې پوه شي. د شیطان د وسوسو نه د شیطان د کارونو نه د شیطان د لارو نه د شیطان د طریقو نه هر وخت پناه غواړئ. ګوره آدم علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر او په جنت کې دوی شیطان څومره اختلافات جوړ کړه او څومره لانجې جوړې کړې. بني اسرائیلو کې چې څومره لانجې شوي د شیطان د وجې لوی لوی صحابو له پیغمبرانو له اولیاو له په عجیبه عجیبه جامو کې راغلی او چې کله هم چا د شیطان منلي دي نو به د ښه ورځ نه ده لیدلي. اوس موږ ته خو پته نه لګېږي که نه چې د شیطان آواز کم دی او د رحمان آواز کم دی.
دیو جن الله رب قرآن پاک کې چې کوم ځای کې د شیطان تذکره کوي هلته به آیات راوړي یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. چې کوم انسان له الله حکمت ورکو هغه به د رحمان او د شیطان په आवाज کې فرق کولی شي. نو علم ډیر ضروری دی. نو د دې لپاره علماو سره، بیاناتو سره، اولیاء سره، صوفیای کرامو سره، نیکانو خلکو سره عزتمندو کینی. نو هغه به د شیطان مکاید، د شیطان جالونه، د شیطان نه د بچ کېدو طریقه دا ټولې به درته بیانوي. بهرحال یو طریقه دا ده چې انسان هر مونځ د مخکې وروستو یا وروستو اعوذ بالله وایي، لا حول ولا قوة الا بالله وایي. یا د اخري صورتونه راغلي دي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا صورتونه وایي او دغه رنګې ځان باندې چوف کوي. دا د نبي اسلام همیش والا عملو اکثر به داسې کولو. بهرحال دا مختلفې خبرې عزتمندو تاسو ته بیان شوي چې کوم مسائل تاسو ته زده شي او صحیح درته زده شي هغه به بل ته بیانولی شي، خو په دې شرط سره چې هغه الفاظ، هغه طریقه، خبر ورته هغه طریقې سره یادوي. الله رب العزت دې په دې ټولو مسلو باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.